نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالشر غائب ينتظر وبالساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي. بېشکه مون پیدا کړی د انسان د هغه یو خلط ملط نطفې نه چې مونږ اړولي راړولي د هغې لره پس بیا مونږ ګرځولی د لره یو اورېدونکی او بینا انسان بیا مونږ هدایت کړی ده ته نیغې لارې یا به دې د نعمتونو شکریه ادا کی موحد او ایماندار او مسلمان او نیک سړی به شاکر به او یا به دې د نعمتونو شکریه ادا نه کی بغاوت به وکړي سرکشي به وکړي مشرک کافر او منافق او بدکرداره کفور به. صورت انسان صورت دهر آیت نمبر 2-3. امام ترمذی نقل کوي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې بادروا بالاعمال سبعا د وو اعمال نه مخکې د وو حالاتو نه مخکې نیک اعمال وکړي. کله تاسو انتظار کوئ د دې خبرې چې داسې غریبي راشي چې سړي نه الله هېر شي دا غریبي انسان داسې پریشانه کی چې بیا ورته الله یاد نه وي خېټې غم راغستی جامو غم راغستی د کور غم راغستی د بچو غم راغستی د قرضونو غم راغستی او چې کله بار ته راوځي نو بیا دې هر څه خراب شي. معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ یو ځل جمعې مانځله رانغی نبی علیہ السلام تپوس وکړو نو هغه ورته ویل چې پلانکی یهودي چې و نو هغه بس دروازې ته ولاړو نو هغه پیسې وې زه نشم راوتی نو قرضې خپله غوښته. نبی علیہ السلام د هغه ټول جیداد او هر څه خرڅ کړه وایي قرضې ختمې کړه نو هغه ټول جیداد یې لاړو بس قرضې ختمې کړه. نو کله کله داسې شي چې ته انتظار نه کوې مګر دې خبرې چې په سړي باندې داسې فقیري غریبي محتاجي راشي چې د هغې هر څوک ته هېر شي الله ته هېر شي او خپل نیک اعمال ته هېر شي او په دغه امتحان کې پیل شي او یا داسې مالداري انتظار کوي داسې مالداري کله کله راشي چې هغه سړی سرکشه کړي مطغي یې کړي او واقعي غریبي هم ډېر خطرناک امتحان دی خو دا مالداري هم ډېر خطرناک امتحان دی. مالداري چې دی نو هغه هم کله کله داسې باغی شي انسان تاسو مخکې زه بار بار ویم که نه سړی چې کله داسې درمیاني چال باندې چلیږي او داسې درمیاني زندگی یا محتاج نو دا پردې ډېره برابري خو چې کله چې لږ د اعمالو سره زیاتېږي نو بس بیا دا پرده دې ختم شي. همونږ وکتله دا خلک اوس خو خیر دی ماحول
داسې شو چې زموږ په دې علاقو کې پخوانه دا دغه راغلي دا انجیوز نوی دا انجیوز په دې نوم باندې شروع شوي. چا دا انجیوز ټکی هسې نه پېژندو چې انجیوز څه ته وایي، چې غیر سرکاري ادارې دي او دغه راوتي دي. نو دا یهودي انجیوز چې کومه دی نو دا مسلمان خو چې کله سوچ کوي نو یهود هغه رسېدلی ورته، هغه مې عزت ته رسېدلی یا مې کور ته رسېدلی، هر ځای ته رسېدلی. نو په هغه وخت کې د سړو اوس به مې غالبا خو په هغه وخت کې په انجیوز کې چې سړی به و نو د هغې به 40,000 روپۍ تنخوا وه، چې ښځه د هغې به 80,000 روپۍ وه. نو په هغې باندې مونږ مخالفت کولو، نو خلکو به ویل دا لارې جوړوي او کوڅې جوړوي او دا خو هینډ پمپې جوړوي او دا خو پلانکی کار کوي. دا ستا کار دی، کوه که نه. یو یهودي د اوس راځي هغه تاله کوي که نه، یو عیسائی راځي ورلډ بینک راځي هغه کوي، ته نه شي کولی. دا پخوان آپ مدد آپ کارونه چې وو ستا په خال کې څلور دي که څو ولې وي، دا به ډکې به دی، دا ولې به ډکې به دی د اوبو نه پاکي که نه. دا به چا کوله؟ دا مشران به مخکې شوي وو، دا کشران به چې ورپسې وو، دې مشرانو به هم چې کومه دی نو دا بنګ رودله ورته به یې ښودله، دا بډې بېوال وې. د سیند په دې غاړه باندې دا وټي تاله حکومت کوله، دې مشرانو دې کشرانو به نه کول. دا ټول سیستم روان و که نه. دا خو مسلمان کار دی، دا غیر سرکاري ادارې، دا انجیوز، دا خو د عمر فاروق نه ایجاد و. لیکن اصل کې خبره مې دا وه چې په هغه وخت کې به چا خبره کوله نو خلک به خفه کېدل او یاره داسې چل دی هغه چل دی. لیکن هغوی برای راست ډایرک په حیا باندې حمله کوي. شیطان د آدم علیه السلام او د حوا به په حیا باندې حمله کړې وه، پرده چې فلما ذاقا چې کله وسکل که نه اداني وخوړې نو بدت لهما سوآتهما، ایسته لاړه حیا لاړه، جامې لاړې. اوله حمله چې کنه شیطان کړې دی په حیا کړې ده، په جامو کړې ده. د دې وجې نه یهود او عیسیان د ټول نه مخکې چې په موږ باندې حمله کوي نو هغه په ښځو ماشومانو کوي، هغه په حیا باندې کوي، په پرده باندې. چې حیا لاړه، پرده لاړه، هر څه لاړه، پروا هم نشته. اوس خو شی روان دی، رو 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 اوس خفه کېږئ ما. اوس خو دا ستاسو حکومت هم د یهودو خمرګستیا کوي، خبره راست ته ول تعویلات کې خبره راست کوي. 3 کاله مسلسل چې کوم د په 144 ته په فلسطین باندې جنډه نشي اوچتولی، د هغوی نوم نشي اخیستی او روان دي. هر شی ریټونه میټونه خو پرېږدوه، هر شی روان دی. وړی 6,000 ته څوک کفن اوس په سره وي؟ په 1400 کفن په سره و، خو په 6,500 روپو باندې وړه او په 6,000 روپو وړه باندې اوس څوک کفن نه په سره وي. لکه دا څومره بېحسه خلک دی. زما په ذهن کې دا په پاکستان کې یو پارټي ده چې دا په پروپیګنډې کې 1 نمبر ده. قسم دی دې پروپیګنډه زما خیال دی چې منافقان هم نشو کولی، دومره دروغ که دوی چې وایي بدنامول او سخا کول او پاک کول او دا ټول دوی کار دی نه. نو اوله حمله دا کېږي په موږ باندې. نو چې غریبو نو ښه برابر و، چې مالداره شو چې ګوره میګاماټ کې ښه برابر ګرځي، ښځه ورسره ګرځي او خانه دا قسمه قسم خوراکونه چې کومه دی نو دا اخلي او دا جوړولو چلولو ورځي. موبایل کې ګوري که نه. وایي کله کله داسې شي چې او غنن مطغیه یا داسې مالداري راشي ایسته سړي نه الله هېر شي. داسې مالداري چېرته مه غواړئ چې هغه ستا نه الله هېر کړي او ستا نه خپل ځان هېر کړي. چې زه خو یو کمزوره انسان یو کمزوره بنده یم، یو عاجزه، پیدا یم د خاورې نه، د نطفې نه، او چې مړ شم ریز مړی شم چینجي را پکې وشي. چینجي تاسو ته پته ده که خر مړ شي که نه په هغه کې دومره زر چینجي نه کېږي، که سپی مړ شي په هغه کې دومره زر چینجي نه کېږي. انسان چې مړ شي په دې کې ډېر زر چینجي کېږي. یو خو هغه نیکان صالحان پیغمبران صحابه بزرګان شهدا نیکان صالحان دي الله تعالی روغ ساتي، الله تعالی د هغوی وجود هم روغ ساتي او د هغوی بوټی هم روغ. دا خلک ورته ګوري که نه، عجیبه خبره ده. زه تاسو وګورئ که نه چېرته یو مشرک، یو کافر، یو عیسائی، یو یهودي، یو منافق، یو بد کرداره سړی
کال پس په دې قبر کې وګورئ که نه څنګه پروت دی. لیکن چېرته کودایي کېږي نو څوک پکې یا پکې شهید راوځي روغ موټي، یا پیغمبري روغ موټي، یا صحابي روغ موټي، یا تابعي روغ موټي، یا لوی محدث روغ موټي. په سونو کلونه بعد قبر روغ موټي عوامو کې می په درګۍ کې یو نایي مړو 25-27 سال بعد قبر لیدلو، روغ موټ پروت و، خپلو سترګو مې لیدلی دی روغ موټ. ولې تاسو ته پته ده؟ د شریعت خلاف یې چاله یخته نه جوړول، نه یې ګیرې خرولې، نه د شریعت خلاف چې کوم کار کولو، او دومره ګڼه وه په صحت به نه و. داسې عقیده یې کلکه عقیده او کلک موحد سړی و، کلک ایماندار و، روغ موټ پروت و. الله ساتو. دا ضروري خبره نه ده چې خامخا څوک ریز مریض شي دا به ښه سړی دی، دا خبره یاد ساتئ. خو چې روغ موټي که نه به ښه سړی، چې روغ موټي او خاورې نه یې خوړلی به روغ سړی. ځکه نبي علیه السلام ابو داود حدیث ته یو ځل یو صحابي ورته ویلی د الله رسوله چې تاسو وفات شئ نو تاسو خو بیا وراسته شئ زاړه شئ داسې خبره وکړه چې نه داسې مه وایه، ډېر عمر به مو شي. پیغمبران چې کوم دی نو د هغوی اجساد هغه خاورې مورې هغې ته څه نه شوی دی، عمر به مې ډېر شوی. داسې وایه خاوره موږ ته څه نه وایي، نه ما خوړی شي او نه زما وجود ته رارسېدی شي. پیغمبران نه خوري، خلک دې ته ګوري. نهر زبیده چې کله کودایي کېدله، امام مالک رحم الله دور دی، دا مشوره هم د هغه وه. نو په کودایي کې چې کومه دی نو په یو ځای کې ناګهانه یو لاش برآمد شو، هغه لګېدلی و نو وینه ترې روانه وه، خوشبویي وه. چې کله هغه ته وویل نو هغه وویل چې یاره دا خو دې ځای ونې شهدا دي د احد صحابه دي. پته نه وه خلکو ته، ځکه چې ځینې قبرونه وران شوي وو او ځینې وو نو هغوی ته پته خو نه وه. نو هغه نهر یې څه کړو هغه بدل کړو. دا څوک دا صحابه وو، روغ موټ پراته وو. نو کله کله داسې وي چې یو مالداري راشي که نه سړي نه الله هېر شي، په دې انتظار کوئ. او مرضا مفسده، یا داسې بیماري راشي سړي عقل کار پرېږدي، د سړي وجود کار پرېږدي، اودس نشي کولی، غسل نشي کولی، مونځ نشي کولی، په ولاړه باندې ودرېدی نشي، په ناسته مونځ نشي کولی، د هر څه نه وځي. او حرما مفنده، یا د خال بوډاګان دي الله تعالی ټول خوشحاله کړي، ځکه چې 50% نه زیات لیوني کېږي نه. او حرما مفنده، یا چې کومه دی داسې بوډاوالی راشي چې عقل یې کار پرېږدي لیونی شي، کله کاڼي ولي کله ګټي ولي کله سکی کله سکی. دعا کوي. نبی علیہ السلام دعا کوله یا الله ما د رزیل عمر نه وساتې. پښتو کې وایي اللهم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر. یا الله زه رزیل عمر نه پناه غواړم، داسې عمر نه پناه غواړم چې رب زما عقل کار پرېږدي، لیونی شمه. دا به وی د دعا کوه یا الله ماله چې کومه دی د بېعزتۍ د زندګۍ نه او د رزیل عمر نه پناه راغی، چې عقل مې کار نه کوي، دماغ مې کار نه کوي، ګډې وړې ویم او کنځلې کوم او داسې کوم. نه د دې انتظار کې. او موتن مجهزه، که نه وایي چې مرګ به راشي اعلان خو شو پلانکې مړ دی پلانکې مړ دی زه نه یم مړ. نه نه دې انتظار مه کوه. او که نه دجال انتظار کوي نو هغه داسې بدترین غایب دی چې کله راغی نو ته خو ټوټۍ ته نشې ټینګېدی، نو ته به سرو زرو ته څنګه ټینګ شي؟ ته خو چې کومه دی نو د اوبو ټوټۍ ته او اسخاب پیپ راغلی هغې ته نشې ټینګېدی، ته یې د پلار پیپ یو یو کس چې کومه دی نو هغه 4000 او 1000 او 500 فوټ چې کوم پیپ پټ کړی و ستاسو په دې کلي کې، اوس به ورسره هم پراته وي. دا ستا را پلار پیپونه و. هرې پارټۍ والے چې دی هغه دا سستالی در کړی دا خو د حکومت شی او دا خو ټول عوام و، هرې پارټۍ والا په خپل لاګي تقسیم کړی دی. بیا پسې غله راواختله او هغوی چې کومه دی نو په دې لارو کوڅو کې پیپونه پراته و 2-3 ځله هغه پټ کړه، ختم یې کړه. نو دجال چې راشي چې یو سړی هغه د جومات ټوټۍ ته نشي ټینګېدی او د حکومت ټوټۍ ته نشي ټینګېدی او یو فوټ پیپ ته نشي ټینګېدی، نو دی به دجال ته څنګه ټینګ شي چې هغه ته وایي د تعالی د سرو زرو کور جوړوم، د سرو زرو کور درله جوړوم، د سپینو زرو کور درله جوړوم، زه تعالی چې کومه دی نو یو باغ چې لګوم 100 جریبه باغ درله لګوم. شیطان را اوچت کړي وایي هغه پلار دی چې کوم دی ما ژوندی کو دارې
شیطان نه اوچت کې وایي دا دي ښځه ده بیا دې سزي وایي دا دې ما ښځه ژوندی کړه دا مې له خاوند ژوندی کړو هغه شیطاني هلته پروت وي هېڅ ته راپاسي رزر قوتونه ول الله ورکړي دي تا ته به شیخ کاري وي به نه لیکن تا ته زه دا کومه ستا څه خیال دی ته خو دلته اوس چې کوم دی په پیریدار پسې خلاصې او هلته پیریدار چې کوم دی ورته وایي دا ګوډیان شلیان پیریداران او ورته وایي دا چل دی او هغه چل دی وزه د بې یقین دی د بې یقین چېرته دم مه کوئ وره ما خپل بچو ته ویلي چې که دم هم وکړو نه پرېږدم هم نه دم ډېر مضر شی دی مضر زندگی او عمر به دې هم تباه کړي نور هم په تندر مه لګو په خپله ځان دموئ که نه څه چل دی په خپله ولې نه دموئ او راشي دلته ما ته یاره جي مونږ دمونه شروع کوه دم راته وښیه غرق شي ولې کې په خپله ځان دموه مه کوئ دمونه ګورئ په خپله هر سړی ځان دموي مسلماني هم خرڅه کړه او اټۍ جوړې شوې او ټول خلک په دې پسې روان دي پیسې ورکوي او هر څه ورکوي او هر څه پکې لاړه لوټ شو لیکن څوک پروا هم نه ساتي نو چې ته دې ته نشه ټینګېدې دومره معمولي په سر درد دی او ته دې نه نشه ټینګېدې او زه جادوګر وله نو ته دجال ته به څنګه ټینګ شې چې دجال تا ته وایي روغ موټ کوم دي او دا ګیره دې سپینه ده دا له تورومه هلته شیطان زر زر چې کوم رنګ ورسره وي ته خبرې دا توره شوي ها ته په خپله سوچ وکړې که نه دې ته به ټیک شو چې پیغمبر تی پناه غوښتلې د نبي علیه السلام چې اللهم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال یا الله د فتنې د مسیح الدجال نه پناه غواړم تاسو دعا کوئ که نه کوئ که نه نو د دې انتظار کې چې سبا له چې کومه دی نو بیا ورته ټینګ نه شي او که نه وې چې زه خو ډېر نر یم د قیامت انتظار کوم نو یاد ساتئ قیامت تا لیدلی نه دی وي هغه د بوډۍ خبره ووایي چې یا الله ما چې کوم دی نصیب ځای واخلې او چا ورته آواز وکړو طالب زما زورور نه خو چا به نصیب ورته آواز کړی او ورته ویلی چې زه عزراییل یم او بچي ابۍ ځان تیاروه روح ایستو ته هغه ورته ویل عزراییل بچي روغ او رنځور پېژنه ته به شوې روغ او رنځور پېژنه تا مرګ نه دی لیدلی قیامت دې نه دی ځکه ته وایې چې یاره قیامت به راشي نو نبي علیه السلام فرمایي اوي ساعت فالساعة ادهی و امر قیامت ګوره ډېر خطرناک هیبتي او د تریخ دی ګوره دې ته ټینګېدل ډېر ګران دي دې وجه باندې دا حدیث امام ترمذي نقل کړی دی د امام مسلم په روایت کې ورسره الفاظ داري نبی علیہ السلام فرمایي اے خلقو نیک اعمال کوي مخکې د هغې فتنو نه چا د تورې تیارې د شپې په شان دي د دنیا فتنې د دنیا لالچ د دنیا حرس شوق ذوق د خواهش ته پوره کولو دپاره به دې سحر مؤمني او د خواهش ته پوره کولو دپاره به بېګاله کافري بېګاله به کافر او چې سحر شي نو د دنیا د خواهش دپاره به دې سوي دی او بېرته بیمانه شوی ولې یبیع دینه بعرض من الدنیا د دنیا دپاره به خپل دین چې کوم دی خرڅوي دین د په دنیا باندې به دین ګټې خو په دین باندې به دنیا نه ګټې دنیا او بیله خو دین مه بیله دی به څه کوي دین به بیلي او دنیا په کار ده نو هسې نه چې هغه زمانه راشي هغه فتنې راشي چې شهوات او شبهات دومره زیات شي او خواهشات دومره زیات شي او شکوک او فتنې دومره زیاتې شي لکه دا دور دی قسم دی دومره خطرناک دور دی په دې کې ګوره خپل ایمان ساتل ډېر ګران کار دی ګوره ډېر ګران کار دی ټول دور د فتنو دی او هر یو سړی د هغه کوشش دا دی چې هغه دا وایي چې یاره زه دا بل سړی ښه سړی نه دی زه خو ډېر ښه سړی یم دا خبره ګورې د ذهن نه ایستل پکار دي ځان جوړول اول پکار دي اول هر شیز کې چې ګورې که نه اولنی خطاب چاته دی اولنی خطاب انسان ته دی اولنی خطاب انسان نه هر شخص ته اول خطابي بیا وروسته دویم کس ته خطابي زه چې کله دا خبرې کوم دا اول ځان ته کوم بیا تاسو ته کوم دا زما چې خبرې هم کوم دا زما خطاب او خپل ځان ته اول دی قو انفسکم واهلیکم نارا اول خپل ځان ته خطاب دی خپل ځان بچ کړه مونږ همیشه دپاره وایو چېرته پلانکې داسې دی پلانکې داسې دی او ځان برابرولو کوشش نه کوو لہذا سبا چې راشي بیا خو څوک په چا ورپسې نه که نه حدیث کې راځي دا مړی چې کله وشي نو د مکې د مشرکانو یو عادت و
دوی به د دې مړي سره دا خاندان او دا فیملی او دا بچي او دا مال و دولت ته اوښان او ګډې بیزې او سره او سپین زر دا ټول به ورسره بوتله. او غالبا چې اوس هم د سیند او د پنجاب په دغې ګمراهانو کې چې کوم دی اوس هم دا قصه شته، ځکه چې ټول نه غټه ګمراهي په سیند کې ده او ټول نه غټه ګمراهي چې کوم دی په پنجاب کې ده. او خلکو ته چې کوم دی نو خانه پیسې ورکوي او خپل علاقې چې کوم دی ته لاړ شي خلک خپې بلخپې ګرځي، ډوډۍ ورته نه میلاویږي، اوبه ورته نه میلاویږي. او حکومتونه یې کړي دي خانه حکومتونه. تاسو لاړ شئ که نه غوږونه او سترګې لږ کلاو کوي. تاسو ته ایوب خان په زمانه کې هلتې پته ولګي، تاسو لاړ شئ هغه علاقې وګورئ، چا پکې ځان له کور نه شو اخیستی، یو کور په تاسو حکومت کې پیړ پلان کې او پیړ پلان کې دغه حالي. اوس هم هلتې دا شیزونه دي، انسانیت نشته دی. انسانیت هغه انسانیت ختم. اوس هم هلتې چې ګورم زنانه قرآن سره کله نکاح کوي او کله بل څه کوي او کله بل څه، د مال و دولت ته بچاو دپاره. دا مسلماني ده. نو د مکې مشرکانو به هم دا طریقه وه چې هغوی به د هر څه سره بوتله. نو چې مړی به یې ښخ کو، کافر به ورنال کو په خاورو کې، نو بیا به ټول هر څه دې بېرته کور ته راوسته. ټول هر څه به دې کور ته څه کړه، دا به دې راوستل. دغه د دایره اسقاط والو چې کومه دی قصه وه بدرګۍ کې، اوس مړلی هغه ختم به طالبان تله. اوس خو ختمونه خلک نه کوي، خلک پې شو دي. چا ختمونه مه کوئ، ختمونه څوک نه کوي، هسې ګپ لګوي. دا طالبان سره ختمونه نه کوي، داسې خپل کاپیه پکې وایي او ډوډۍ خیرات وله کوي، خیراتي خیرات وله ورکوي، هغه ښایي. نو طالبان به لاړه هلتې، نو هغه به چې کومه بانګي یا چرګ وکړه وطني چرګانو به وخت، نو هغه به په رومیال کې وتړو. طالبان ته به تش چې کومه دی نه هغه وچې غوندې بسکټ چې کوم دی پرېښودل، نو طالبانو چرګ مولوي صاحب نوم کېښودو، چرګو. دا نه چې ته وایې چې یاره زه به دې دا راغونډ کړم او دا نو هر څه چې کوم دی دا به پاتې شي. نو هغه د مکې مشرکانو به همداسې چل کولو چې هغه هر څه به بېرته کور ته راوړه. نو نبي علیه السلام د هغې مړي په باره کې وایي چې په مړي پسې ورپسې شي نو درې شیزونه یي واقعي، اهل وي، مال وي، عمل وي. دا دوه دا اهل و مال دا خو دې بېرته راځي. یو خبره ورسره پاتې شي چې هغه د عمل دی او د عقیده ده او د اخلاص دا ورسره ځي. قسم دی څوک دې پېژني هم نه، خو چې عقیده له توحید لري، د ده په جنازه کې د هېڅ څوک هم نه وي، خو چې عقیده له توحید دا یو سړی دی د هغه عقیده له توحید نه رانه په یو کروړاو خلک پې ودرېدله. هسې تاسو په خپله سوچ وکئ چې د نبي علیه السلام جنازه نه به څنګه جنازه وي. د عبدالله ابن ابی ابن سلول جنازه نبی علیه السلام کوي، په زرګاو صحابه دي پکې چې په هغه کې ابوبکر، عمر او عثمان او علي رضی الله عنه غوندې خلک خلفای راشدین دي. او چې الله د لاس اوچتوي الله به دعا نه قبلوي، خو الله تعالی ویل چې نه بخمه. عقیده د شرک ته، عقیده د توحید نه را په دې وجه باندې چې عقیده د توحید نه وي نو دا سړی الله نه معاف کوي، نه په جنازو، نه په خیراتونو، نه په صدقاتو باندې او نه په چندو باندې. چې کله عقیده د توحید وه او عمل برابر و، حقوق العباد پې نو بیا الله تعالی صدقې قبلوي، په هغې باندې ولا اجر ورکوي او خپل چې کوتاهیان یې کړي په حقوق الله کې الله تعالی بیا غفور رحیم دی او ته معاف کوي. لیکن داسې چې عقیده د شرک نه، ان الله لا یغفر ان یشرک به، نو دوی ته ویل چې خفه کېږئ ما، د اهل و مال به بېرته راځي، خو د دې مړي سره خپل عقیده ده او خپل عمل دی. که عقیده او عمل ټیکو نو به دې کامیاب انسان دی، او که عقیده او عمل ټیک نو دا انسان سره دا ناکام دی. دغه وجه وه چې د هغې خلکو سره خپل غم ورسره و. بیت المقدس چې کله 18 هجري کې فتح شو، نو خالد رضی الله تعالی عنہ خپل مالی غنیمت د هغې چې څومره مالی غنیمت و نو په هغې باندې ټول مجاهدینو له روټۍ کړې وه، خپل مال، ځکه ډېر حد درجې سخي و. پلار یې کنجوس و که نه ولید، خو خالد رضی الله عنه دومره سخي و. صحیح بخاري حدیث دی، نبی علیہ السلام عمر فاروق رضی الله عنه ولېږو چې لاړ شه او چې چاته زکاتونه پاتې دي نو زکات ترې راوړه. هغه لاړو زکاتونه یې راوړه او بیا یې وویله چې د الله رسوله 3 کسان زکات نه ورکوي. څوک که زکات نه ورکوي نو یو ام جمیل ورته وایي یو هغه زکات نه ورکوي. نبی علیہ السلام ویل چې هغه زکات په خو ځکه هغه نه ورکوي
چې هغه خو غریب سړی و، الله تعالی مالداره کو او رسول الله ته دعا وکړه، الله او رسول مالداره کو. مطلب دا دی چې هغه سړی منافق دی. وای بل که څوک دی، وای بل خالد رضی الله عنه زکات نه ورکوي. نبی علیہ السلام ته فرمایي چې عمره ته په خالد پسې ځې، دغه سره دي څه ته څه زکات یې څه شي غواړې که نه، حساب خو سره وکړه او خپل هر څه چې کومه دی وقف کړي دي د هغه سره هر څه نشته. مراسیل د ابو داود کې دي. یو ځل نبی علیہ السلام ته راغی، تاسو ته پته ده لاره دومره مالدار و چې طایف نه والا مکې پورې جایدادونه و، کروڑاو روپو آمدن و سالانه. لیکن خالد رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام ته، وای د الله رسول دا کوټ به ډېر زیات ورکوټی دی، څه ورسره وکړم؟ نبی علیہ السلام ډېر ورکوټی دی ویل چې او لوړی که لږ دنګ که، لکه تاسو چې اکثر وایي چې د 11 فوټ نه به لوړه چې آبادي نه جوړی، دا تا چا ویل دي؟ کوم ځای کې دي؟ عجیبه غوندې خبره ده. یو سړی دی هغه ورکوټي 2 کمرې جوړوي او بل ځای نشته دی، آبادي لوړوي، چېرې لږ رڼا پکې زیاته وي، هوا پکې زیاته وي. نه نه او ځان چې محل جوړوي نو که هغه 25 فوټه لوړ دی نو خیر دی. عجیبه خبره ده. دی حکومت هم داسې دی او مونږ هم داسې یو، همیشه مونږ په دې کمزورو پسې نښتي یو، کمزورو پسې. زورور پسې څوک چې کومه دی نو دا لاس ورته نه اچوي. هغه پښتو هغه شعر د بار بار تاسو ته وایم که نه وایي، د داسې قانون نه به څنګه بغاوت نه کوم چې لاس ته غریب په مرګدي او زورور نه نیسي. دا قانون نه، دا بغاوتونه چې کېږي دا ردي وجې نه کېږي چې غریب چې کومه دی او کمزور محتاج هغه ګیر دی، او چې کومه غل او ډاکو زورور دی او آرامي دی هغه ښکلا وګرځي، برابر ګرځي. نبی علیہ السلام ورته ویل دا کور دی اوچت کا، اوچت لږ دنګ که بس هغه تنګوالی ویله ختم شي. ګوره دا یو قانون دی، وګورئ که نه چې کله ځګی تنګي که نه لوړ جوړوه تنګوالی به ختم شي، لږ زړه به پکې سوي دا پراخه شي، خوشحالي به پکې راشي. نو د هغه سره خو تاسو ظلم کوئ، تاسو د هغه نه هم زکات غواړئ، نو د هغه نه څه زکات غواړئ؟ انتهایي سخي و. نو بیا ورته ویل بل څوک دی؟ وایي بل یار د الله رسول ستا تره دی عباس رضی الله زکات نه ورکوي. انکار یې نه کولو چې زکات یې نه ورکوو، چې قاتله دغه دی راورسېدلو. چې راغی ورته وایي ته ما پسې زکات سړی رالیږې؟ نبی علیہ السلام ته وایي تره دی که نه؟ هغه وایي تره خو پلار یې. ګورې د تره قدر به داسې کوي لکه د پلار چې څنګه کوي. نو هغه ورته وایي چې پادیت نفسي و پادیت عقیل، تا ما نه په جنګ بدر کې 9000 درهم اخیستلي د الله رسوله، ولې د عقیل یو زما وراره و؟ دا ستا وراره نه و؟ دا حضرت علي چې هغه مشرک و په وخت کې، مشرک و کار څه و ستا خانه زه نه ورکوم، زکات مې ورکې. نبی علیہ السلام ډبل زکات راواخیستو، ډبل په هغه چې څومره زکات کېدو د هغې ډبل یې راواخیستو. حضرت عمر له ورکوی دا واخله، وایي دا زکات شو. نو څو مسلې په دې ځای کې دا فهم شوې. یو مسله به کې دا راغله چې پردی زکات پردی ورکولی شي، د بل چا طرفه ته زکات ورکولی شي. دویم نمبر په کې دا راغی چې زکات 2 کاله 3 کاله دا مخکې ورکولی شي بیا به حساب کې. دریم نمبر په کې دا راغلی چې حکومتي وخت چې څوک زکات نه ورکوي او سم حکومتي ډاکو نه، نو حکومتي وخت چې کومه دی نو په دې ټکسونو زکات په دې چې څوک نه ورکوي جرمانه پرې لګولی شي. دا 3 مسلې دي فهم شوې. نو خالد رضی الله عنه خپل ټول مالی غنیمت حصہ هغې باندې روټۍ کړې ټول مجاهدین له، او عمر فاروق رضی الله عنه لاړو. څنګه لاړو؟ ځان یې سنبال کړی دی او ځان یې استري کړی دی او داسې د ریخمو جامې اغوستې دي. مونږ چې ځو زما خیال دی چې خلک چې ځي که نه نو وایي چې دا ټول سړیتوب پر جامو کې دی. دا ټیک خبره الناس باللباس مطلب دا نه دی، پرده ده، ښې جامې ښې او بدې بدې، نور سړیتوب ځان له شی دی. دوی خانه ځان برابر کړی دی او هلته 2 خبرې نشي کولی په اقوام متحده کې. کاغذ هم رپېږي داسې کش کش دا رپېږي لکه د خبرې نشي کولی. مړه په پینټ شرټ دې تندر ولګه، پرتو کمیز کې ولې نه ځې؟ ما فی ضمیر په پښتو کې ووایه، په اردو کې ووایه، په عربۍ کې ووایه، خپله خبره وکړه. انګریزي نه درځي، د انګریز ټټو خپله خبره وکړه، نه شي کولی. عمر فاروق څنګه تللی دی؟ په جامو کې 40 ټوکړې دي، ابن سعد نقل کوي 40 ټوکړې، یو پکې چمړم لګېدلې ده یو بل له پاسه. او چالتې لاړ خطبه یې ورکړه، یهود راغلي دي، عیسایان راغلي دي، بره ورته کتی نه شي. پادري اعظم راغلی دی،
بره ورته کتی نه شي چې کله عمر فاروق خلکو څه خبرې کوي نو دی ورته ګوري، چې کله هغه دی پله وګوري دی ښکته ګوري ښکته، او بیا ویل چې قسم دی په ټولې دنیا دی حکومت کولی شي. څنګه و؟ خپې بله خپې سر تور سر سرې جامې، او هغه یهودي عیسایي وایي په ټولې دنیا حکومت کولی شي. او اوس ټرمپ وایي دا زموږ د اسلامي دنیا دا او پاکستان دا دا خو چې کومه دی نو په یو ضلع باندې حکومت نشي کولی، پلتو لوښي دي. او هغه په باره کې څه وایي سرې جامو کې دی ورته وایي په ټولې دنیا حکومت کولی شي. نو خالد رضی الله عنه روټۍ کړې ده، عمر فاروق ته وفرمایل چې راشي روټۍ له، چې راغی ویې کتله روټۍ ته، او ورته وایي خالده ما ته پته پاکه روټۍ ده، حلاله روټۍ ده، نه پکې ملاوټ شته او نه پکې دوکه شته، خپل هغه پاک مال دی چې ټولو نه پاک مال حلال مال، دا د مال غنیمت پیسې دي، دا د مال غنیمت پاکې پیسې دي. خو په قرآن کې الله تعالی فرمایي یاسې نه جلدي په آخرت کې ګیر کړي چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، چې زه ورشم ما ته وایي چې تا خو هر څه په دنیا کې ختم کړي، تا خو خپل ټول راحتونه هر څه په دنیا کې ختم کړي دي، نو یاره زه ورته جوړ نه یم. د هغې نور وجوهات هم ځکه چې امیر المؤمنین هغه داسې ډېر ضیافتونه خوښ نه و. راووتلو د وربشو روټۍ په خپل خورجین کې ورسره ده، د هغې نه راواخېستله او کجوره، یوه دانه کجوره او یوه دوه نوڼۍ د وربشو اوبه پسې وڅکې وسیده لړ. دا امیر المؤمنین او ستاسو هغه چې دین په جاز کې ځان سره 45 کسان چې کوم دین پخلی لبی، 45 پخلی لبی، او په یو روټۍ باندې چې کوم په کروڑو روپۍ لګي. دا یاد ساتئ چې کله د چا سره احساس نه و د خپل د پردي د قوم او د خپل مال او د قوم د وطن وغیره، دا ډېر مضر دی، دې ته ویل کېږي مضر د دې وطن، مضر د وطن. او چې دا احتیاط کړي دا سړی سره دا مضر نه دی. سبا غم پکار دی. تاسو به وایئ چې هر هفته کې هر جمعه کې به دغه ترخی خبرې، دا ترخی خبرې ښې دي، دا ترخی خبرې ځکه ښې دي چې زه په خپله ویم چې زه پې جوړ شم او تاسو هم پې جوړ شئ. دا خوږې خوږې خبرې چې کومه دی قسم دی دا انسان خرابوي، په سود کې اخته کوي. ځکه خلک ورته وایي دومره کوه 2 رکعته نفل وکړه او خیر دی سودونه مودونه خو دې خپل کار دی، معاملات دې خپل کار دی، واني دې خپل کار دی، حرام خوري دې خپل کار دی، دروغ دې خپل کار دی. نه دا کار غلط، ځان جوړول غواړي سبا را روان دی، بل ته ګوته مه نیسئ، ځان ته ګوته نیسئ. ځان زه غلط یم وایه، د بل نه مخکې ځان ته دې ګوته ونیوله معاشره والا جوړېږي، تب هم جوړېږي. خو که داسې نه وي معاشره مرانه تم وران. الله تعالی دې موږ جوړ کړي او دا معاشره دې الله جوړ کړي، دا ماحول دې الله جوړ کړي. او چې کومه مړي شوي دي او پرون یو زنانه برکلي کې وفات شوي ده، نور څوک وفات شوي دي، الله دې ټول وبخي، الله دې معاف کړي، معلوم بنا.